یو شبهه راځي د بعض مسلمانانو دا خو بیا هم ګناهونه کوي په روژې کې هم په ګناهونو کې مبتلا وي او ورته ویلو چې دا به شیطانان وتړي. الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هم څه روژه راشي نو جنت دروازې خلاص کړل شي، دغه شان جهنم دروازې بند کړل شي، دغه شان څومره هم شیطانان دي هغه ټول وتړل شي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې کله هم څه روژه راشي نو سرکشه کوم شیطانان دي هغه ټول چې شي وتړل شي. نو دې کې یو شبهه راځي چې د بعض مسلمانانو دا خو بیا هم ګناهونه کوي په روژې کې هم په ګناهونو کې مبتلا وي او ورته ویلو چې دا به شیطانان وتړل شي، دا به څنګه طریقه کېږي بیا؟ نو دې علماو جوابونه ورکړي دي. یو دغه جواب دی چې دا خبره خو بالکل صحیح ده چې په روژې کې سرکشه شیطانان دا چې شي قید شي دغه بند شي. بعض مسلمانان بیا هم ګناهونه کوي، هغه وجه د هغه دی چې دغه خراب اثر د په طبیعتونو کې دومره راسخ شوی دی دغه اوس ګناهونه نشي پرېږدولی. دغه نفس د ګناهونو سره دومره عادت جوړ شوی دی اوس هغه روژې کې هم هغه ګناهونه نه پرېږدي. دا به ډېر بدبخته انسان وي چې دغه داسې قسم سړی وي چې ټوله 11 میاشتې دا په ګناهونو کې دومره ډوب شوی وي، ګناهونه کوي چې په روژې کې هم هغه خراب اثر د وجې نه هغه روژې کې هم ګناهونه کوي. نو دا د خپل نفس دغه اثرات دي چې دا دو بد کوم اثرات دي هغه په طبیعتونو کې چې شي راسخ شوي دي. اوس که دغه ګناه کوي دا د خپل نفس عادت د وجې نه کوي چې هغه نفس دغه عادي شوی دی په ګناه سره. یو جواب. دویم جواب علماو دا هم ذکر کړی دی. علماو فرمایي چې ګناهونه یو هغه ګناهونه دي چې دغه د شیطان د دوکې د وجې نه چې شی کېږي صادریږي. یو هغه ګناهونه دي دغه د نفس تقاضې د وجې نه چې شی کېږي صادریږي. اوس هغه ګناهونه چې کوم د شیطان د دوکې د وجې نه صادریږي هغه خو انسان چې شی وي محفوظ وي. راشه دویم قسم ته چې کوم د نفس د تقاضې د وجې نه هغه صادریږي نو هغه انسان په رمضان کې هم چې شی محفوظ نه دی. دا به ډېره غټه بدقسمتي وي زمونږه زمونږ په روژې کې هم مونږ په ګناهونو کې چې شی وي مبتلا وي. او دا ټولو نه بدترین او ټولو نه بدبخت انسان هغه دی چې په روژه مبارکه میاشت ورباندې راشي او بیا هم هغه مغفرت ونشي.